بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو کلب خان شیر پوسټ تاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو څنګه تاسو ته پته 400 کې نن سبا قبضه ما پیا ډیره زیاته شوې ده. قبرستانونه گیر شو، د اوقاف په ملي بغت سره د خلکو زمکه گیر شوي. زم خلاف ما او ار شهري هغه به خلافي. خو دې وخت په 400 کې ډیره لویه مسله هغه پوت منظور ټیمه سره خوا کې یو پلاټ دی، کمرشل پلاټ دی، د کروڑا روپو پلاټ دی. پاغي باندې یو ډیره غټه شخړه مخه تر راغلی ده. دوت منځو خلکا په دوه ګروپو کې شوي دي. ما سره خوا کې د سپینګری د مشر شاروخ کاکا نوم به تاسو اورېدلی وي، شهریار المعروف شاروخ کاکا، یو تعلیم یافته یو خاندانی خلک دی. دغه ځای په دغه کیس کې زما دلچسپي ده چې قوم خبر کو. ما په لومړني فرصت کې په دغه سړک باندې ولاړم، ما خبر وکړې چې دا غټې غټې قلاګانې ودرېدو، دا ګیټونه پکې لیدل، نو د انتظامیه چېرته وه؟ خو خبره کېږي ویدال مې کوچ کال اخی نو هغه دغه خبره چې انتظامي سره نه هغه ټیم کې څه ثبوت او نه ورسره اوس څه ثبوت شته. او دا به زه تاسو ته په دې ننني پروګرام کې دا ټول ډیټیل ښیم. په دې کې به زه ډېر زیات درک وام. زه به کوشش کوم چې زه پټوارخانې ته هم لاړ شم، زه به کوشش کوم چې زه ټیمې ته هم لاړ شم، او زه به کوشش کوم چې زه دغه انتظامي له هم لاړ شم. خو چېرې په دغه پروګرام کې ماته د هغوی جوابونه میلونه شو، نو پیښې چې دا زیاتې کوي او دا د سپینګیري چې کوم دی بې ځایه تنګوي. او که نه دې مشر کې غلطي وه، نو هغه هم په ډاګه کوو. خو د دې مشر سره به زه څو خبرې په لومړني فرصت کې کوم. د دې خبرو منه به تاسو قیاسلې چې دا ځای دا د قبضه کړی دی او کنه دا د ملکیت دی، د انتقال دی. او په دې ننني پروګرام کې به تاسو دام خیمه چې د قبضه مافیا دپاره یا سرکاري ځای قبضه کول د دې دپاره څه ایکټ دی او دې دپاره قانوني کومه لار اختیارول دي. په دې کې سیول جج یعنی 400 سیشن، بیا خای کورټ او بیا تاڼۍ او بیا ډېر څه پکې شوي دي. په دې کې به د پریشر حوالې سره خبرې کوو چې آیا پریشر راشي نو د پریشر لپاره به د خلکو خونه ړنګې، خلک به بدنامې، په خلکو به د قبضه مافیا لیبل لګې. په دې هم د سره په ننني پروګرام کې به ډېر ډیټیل سره خبرې کوو. خو ړومبني ټچ چې کوم دی هغه دا مشر دی، د ده د خبرو نه پس په موږ ته پته لګي. مشر څنګه چې مو وی شهریار کاکا المعروف شاروخ کاکا، په دې باندې تاسو مشهور یې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زما شهریار نامه ده او عرف مې شاروخ خان دی. د حاجي سعدالله خان زوی یم. دا تپوس کومه چې تاسو د ځمکه قبضه کړې ده، زورور یې ده، دومره په مین سړک باندې کمرشل پلاټ دی، او دا د ستاسو پلار نیکه چې کوم دی وي دا ټیمې ته وقف کړې وه. جی داسې نه ده، دوی دا خبره کوي. نو ما عدالت کې مې ویلي دي، کیس مې سیول کوټ کې روان دی. خو ما ورته ویل چې تاسو ماله د دې ځای فرد راوړی یا ماله څه ثبوت راوړی، نو زه به د 400 د ډي سي صاحب په لاس تاسو ته واپس کړم. دا زما پریس کلب کې ریکارډ پروت دی، ما دا انټرویو هلته ورکړې ده. نو دوی جیرالل ما ته وی چې یاره ټیمې وایي چې دا زما ځای دی. نو ما ورته خپل پردونه ورته پیش کړل. دوی په ما باندې اف آی آر وکړه. زه هغه اف آی آر کې ما ضمانتونه وکړه. بیا زه رالم، بیا حکومت عدالت ته دنه یو ثبوت وغوښته جي چې یاره تاسو څه ثبوت راوړی د دې خپل ځای چې څنګه شهریار ما سره ثبوت دی، نو داسې تاسو هم څه ثبوت راوړی. نو ما خو خپل فرد د پلار نیکه دا ما پسې جي د سن 26 بندوبست را روان دی. دا زما نمبر خسره ده، 561 نمبر خسره ده، او 52 کنال تقریبا 12 مرلې ده. دا زما د پلار په نوم ده، حاجي سعدالله خان ولد سربیلن خان. او بیا را سره شریک حاجي شاهنواز خان دی چې زما نیکه کېږي، او د پلار نوم سلطان محمد خان دی. د هغه را سره نیمه. دا 52 کنال 12 مرلې چې ده، نو دا زما د سعدالله خان او د شاهنواز خان په نوم ده. دې کې د بل چا نوم نشته، شکر الحمدلله. او زمونږ انتقال دی مونږ سره ده. دوی وایي چې یاره دا ستاسو مشرانو مونږ ته بخلي ده. نو ما ورته وویل چې جي زما مشر که بخلي نو ما ته خیر دی هغه وښایه.
عدالت کې وښایه چې یاره زما مشر بخلي زه به تاسو ته وبخم خو که زما مشر نه بخلي وایي چې یاره دا ستاسو شاهنواز خان بخلې ده نو ما ورته چې خیر دی جی هغه شاهنواز خان بچي جمدي دي شاهنواز خان نه تپوس وکړئ د بچو نه چې یاره ستاسو پلار دا بخل زما شاهنواز خان جایداد سره څه کار دی زما خپل حق سره کار دی بزریه پټواري ما ته حدبراري وشي ما درخواست هم جي دې کیس کې ورکړی د حدبراري چې زما د شاهنواز خان د حدبراري وشي دا 52 کنال 12 مرلې کې نیم زیم او نیم شاهنواز خان دی نو دا سوالونه موږ پیش کړي خو دوی اوسه پورې ثبوت عدالت ته پیش نه کړي اوس بل ورځ په 30 تاریخ باندې رالي زما ځای یې وغورځاو نو ما ورته چې دا تاسو ولې وغورځاو د دې نه مخکې چې دوی ته ما وویل چې ما له نوټس راکړئ تاسو دا زما ځای غورځوئ دا مه غورځوئ ما له نوټس راکړئ نو د ADC ثانیه صافي نوم دی جي هغې ما ته وویل چې یاره موږ ستا د دیوال غورځو موږ ستا شتی نه منو نو ما هغه شتی ورکړه شتی دې موږ ته هغه شتی ما د حاجره خان ایډوکیټ په لاس ورکړه نو دې هغه حاجره خان ایډوکیټ ته هغه شتی واپس راوویسته چې موږ شتی نه منو نو بس حاجره خان ایډوکیټ ورسره زیات بحث ونه کولې د هغوی یې ډېره بېعزتي وکړه او د هغې نه پس لاړه جي د حاجره خان ایډوکیټ کور یې ټول چې څو ورس یې مات کړل نو موږ دا وایو چې یاره جي دا 302 موږ کړې وه که نه موږ دهشتګرد یو که نه موږ د ملک خلاف وو دا خو زموږ خپل حق دی خپل جایداد د خپل جایداد دپاره موږ عدالت د انصاف دپاره تلي یو عدالت کې کیس روان دی او دې په 30 تاریخ هر څه باندې شتی م وغورځوله جي حاجره خان ایډوکیټ بېعزتي م وکړه نو دا د حاجره خان ایډوکیټ یو قسم کې ګواه ده زما چې د هغې په لاس ما دې ته شتی ښولې ده دې هغه شتی د حاجره خان ایډوکیټ په مخ ور وویسته نو موږ وایو چې یاره دا ځای څومره ځای دی دا جي 5 کنال 13 مرلې کې تقریبا که داسې دی دومره وخت شړ ولې پروت نه چې دی کې زما صوبېدار هم ولاړ و هغه هم بله ورځ په 30 تاریخ هوار کړي دي دا 200 بوټي او بیا دې نه مخکې موږ هم په دې لار زوره زوره کلونو راسې که نه دا یو کنده وه نو دا ډکون خو به کوش شوی دی دا چې دوی ما نه غوښتې وه چې یاره دا ځای موږ ته ډیران ځای موږ سره نشته نو موږ دې نه مخکې ټیمیګان تېر شوي دي هغوی ما ته وویل چې یاره موږ دلته خانجي ډیران غورځو ستا ځای دې ډک به شي نو ما پې سوال پیش کړ چې یاره تاسو خو بیا ډک کې خو که سهار زه مړ یم هسې نه چې زما بچو سره پې بیا شر کوئ دا شکر دی روز جمدی مو زما بچو سره پې شر کوي دا سوال ما پیش کړی چې یاره تاسو ډیرانه غورځوئ خیر دی خو هسې نه چې زما بچو سره پې بیا سهار له شر کوئ چې دا زما دی نو ما سره خو جي انتقال دی شکر الحمدلله نو زما بچو سره پې شر چالو کړي چې نه دا زموږ دی او موږ ځان له ډک کړی نو ما ورته چې نور ډیران به هم نه غورځوئ عدالت ما له شتی هم راکړه او دوی ته یې ویل چې تاسو به ډیران نه غورځوئ او ما ته یې ویل ته به پکې کنسټرکشن نه کوې کوم کنسټرکشن چې ما کړی دی ولاړ دی مثال یا دیوالونه دي هغه دیوالونه او کنسټرکشن چې مې کوم مخکې کړی هغه راله اوس دوی په 30 تاریخ وغورځو های کورټ وی آرډر موږ سره دی نو زه وایم چې یاره جي د های کورټ آرډر دی تاسو ته وښئ های کورټ کې خو لومبې موشن کې کیس تا لګولی دی موشن کې پروت دی نو څنګه خو ما ته د عثمانزو خلک د دې انتقال وښیي د دې سټام وښیي سټی راته وښیي د های کورټ آرډر راته وښیي ازمکه خو ورته پرېږدی بیا که بېشکه جي ستا په لاس پې ورکړم ما د دې نه مخکې پریس کانفرنس کې ویلي دي راوړه او شتا مې راوړه نو فرد یې راوړه نو زه بیا د 400 د ډي سي صاحب په لاس باندې واپس کړم دا پریس زه دغه بیا هم وایم چې دا ډي سي صاحب په لاس بېشکه ستاسو په لاس د میډیا په لاس پې ورکړم چې وروره دا ستا خپل امانت دی دا واله او زه لاړم سلام علیکم خو که نه جي زما وي نو ما سره ظلم بند کړې ظلم وشي کتونکو دې کې موږ دا ویلی شو چې دې وخت کې انتظامیه چې هغه کله مافیا شي نو هغوی سره به څه کوې ټیمې دلته کې قبضه مافیا جوړه شوې ده زه محکمه ټیمې ته وایم چې تاسو خو یو ډېر غټ لیبل چې کوم دی په دې مشر باندې د قبضه مافیا ولګم د 1977 ایکټ لاندې چې کوم هغې کې 3 نمبر شک دی د هغې لاندې خو تاسو نوټس دله ورکړي وي نو دا زه هغې خلکو ته وایم چې ډېر خلک موږ هم وینو چې یاره دا دوی قبضه مافیا دي او دا ځمکه یې ګیره کړې ده او یاره دی پلار نیکه چې کومه ده نو دوی ټیمې له ورکړې وه نو یو نوټس دی وښیي یو سټام دی وښیي انتقال دی وښیي نو خدا را هسې بې ځایه بچا تورونه مه لګوئ شریف خلکه هغه تاسو داغداره کړل په هغې مې یو داسې بوختانونه او تورونه ولګول چې دا مشر چې کوم دی دا د سترګو د لګېدو په دغه 15 کناله ځای باندې پرې نه ښودو د دې جواب به ورکول وي دې انتظامي له دې ډي سي لا دې ټیمو له کتونکو
دا خو مختصر خبرې د دمې د سر شریک کړې دی پروګرام به دویمه برخه راځي ټول ډیټیل به ورته ښیم خو د دې مشر نه مې صرف په دې ویډیو دا واقع اخیسته خو یو سړی ما ته سټام وښیي انتقال وښیي نوټس راته وښیي نو ته دا ځای پرېږدې نو دا په خبرو پیږي داسې ده که بېشکه جي بېشکه په عدالتونو کې کړېږي د چا د لاسه د انتظامیې د لاسه ښه د کلي د خلکو د لاسه نه د پټواریانو د لاسه د تحصیلدار د لاسه او دغه ټیمو د لاسه زه دې ټیمو ته یم چې ستا په ډېرو ځمکو باندې قبضې شوي دي ستا چونګي غیب شو ستا چونګي چې کوم دی په نش بیه باندې غیب خرج شو د هغې تکل وکړه خبرې خو پټې نه پاتې کېږي زورور خو یو الله دی تا نن قام را پارولی دی منظور قام ته دا شوشه په غوږونو کې دا کړی چې د انتقال دی او د دې سټام دی راشه ما سره کینو په دې میډیا د قوم ته وښایه او که نه وي زه له یو هفته ټیم در کوم نو بیا د منظور خلکه په دې پی کو د دې مشر نه معافي وغواړه های کورټ ته کیس تللی دی کتونکو دا داسې یو ډرامایي کیس دی چې دې کې انتظامي نه های کورټ منلی دی نه سیول کورټ منلی دی اوچه بدماشي چې کومه د هغه کړې ده دا بابا یې داغدار هم که بدنام هم که او ځمکه هم چې کومه ده هغه هم ترېنه دیوالونه یې ول روان کړل نور د ده انتقال دی د سره ثبوتونه دي د سره دلیلونه دي د سره هسې بېسه چې کوم دی نو دی سیول کورټ ته هم ځي دی های کورټ ته هم ځي او دی د کیسونو ښکار شوي دي چې دی به د دې څیز نه وړي او به دا ځای به یو کس ته پاتې شي ښه دا به ټیمو ته هم نه پاتې کېږي یاد ساته په ټیمو کې هم داسې مافیا خلک شته دي چې هغوی ته نوټسې ورکړې شوي دي دې کې انتظامي افسرانو ته نوټسې ورکړې شوي دي زه به ځمه کوشش به کوم چې زه د وکیل صاحب سره ملو شم او زه چې کوم دی عدالت ته هم پکې لاړ شم زه دا ټول ډیټیل چې کوم دی راوالم تاسو سره شریک کړم دویمه برخه به راځي د هغې انتظار کوئ ډېره مننه